صحیح شو سٹارٹ دیکھو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله العظيم. طول حاضرین درود شریف وائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. محترم سامعین کرام، دا اللہ دین کامل دین دے او انسان تا کامیابی پورا دین ورکئی. چکل انسان جزوی دین باندے عمل کئی دتا ثواب ملاویگی او دا نیک عمل شمار لیکیگی. خود اللہ دا طرفنا دا مدد نکیگی. چکل انسان پا کل دین باندے او کامل دین باندے دا عمل کولو ارادو کی او کوشش کی او اکثر عملونا دا پر دین مطابق شی بید اللہ رب العزت مدد دا حاصلی گی. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ وی تاسو زما دا دین مددو کئی زبستاسو مددو کم. نو دین ستوئی چکل دین پا طولو دنیا سیزونو باندے غالب وی، چکل دین مغلوب وی نو بید اللہ دا طرف نا دا امداد فیصلی نکی. نن مسلمانان دنیا کی ولی کمزوری دی، ذکر دینی اعتبار سر دا مسلمانان و ملکون کمزوری دی. گینی دا افراد لحاظ سر مسلمانان زیاد تی، دا ملکون اعتبار سر مسلمانان زیاد تی، دا معیشت لحاظ سر دا مالداری لحاظ سر مسلمانان زیاد تی، او دا شان عزتمند دا مادینیات لحاظ سر دا مسلمانان و ملکون آغا دیر زیاد وافر مقدار سر موجود دی، خو مسلمانان رست دی. دا غی وجہ دادا چه مسلمان مخکیکی کی پا دین باندے اللہ دا مخکیکی. تاسو گو رے اغا زمانہ کی چکل نبی علیہ السلام صرف زان لو یو سو کسان نبی علیہ السلام سر ملگری شو، خو اغا پورا دین والا خلقو. نو اللہ رب العزت سمر پا دنیا کے روخانہ کلا، پا اغا وقت کی سمر عزت ورکلا. اللہ قرآن کی وی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم لیستخلفنہم فی الارض. اللہ وی زما اغا مومنانو سر وعدہ دا چکم ایمانم کئی عملم کئی دوی لبدزمہ کی خلافت ورکو. نو بارحال عزتمندو نیک اعمال کول پکار دی او دا نیک اعمال دراتلو دا پارا کوشش کول پکاری. دی حوالی سر منگ تاسو تا مختلف مسائل بیانو چی یو انسان دا منز حوالی سرم کامل شی، دا روجی حوالی سرم کامل شی، او دا حج حوالی سرم کامل شی، او دا غرنگی معاشرتی مسائلم دا تا پتوی، دا میراث مسئلوم دا تا پتوی. نو دا بے کامل مسلمان جوڑی گی. صرف پٹکی باندے، صرف گیرہ باندے
او 15 وخت مونږ باندې انسان کامل مؤمن کیږي نه، ځکه دا ټول سیزونه چې کوم دي دا صرف عبادتو سره تعلق لري او دین شپږی سي دی، نو په شپږی سو کې په یو عیسی باندې روانه، دا صرف عبادتو باندې روانه، یو عقاید دی، بل معاملات دي، بل معاشرت دی، او بل اخلاق دي، بل خلافت دی، دا ټول اجزا به پوره کې او د دې کامل کولو کوشش وکړي. تاسو د صحابه عمل ته وګورئ، دا غوی به منځونه داسې وو چې 2 رکعاته به په یو غنټه کې کول، د شپې به ودرېدو او دا شان په یو رکعت کې به پوره قرآن ویلو، او په 2 رکعاتو کې به لس سپارې ویل، 2 3 سپارې به ویل، عبادت کامل اعتبار سره. خو د هغوی معاشرت وګورئ، ښځو سره سلوک هم په اعلی پیمانه باندې، به چې دکان ته بلاړي د هغه دکانداري به دې ولیدله، هغه به د هغې نه اعلی وه. د یو صحابي شاګرد چا باندې شی خرڅ کړی او دای ورته نه ویلي چې دا مثلا دې کې عیب دی، هغه اخیستی و، هغه ویل دا دې ناروا کړې ده، او ویل اوس دا کس را پیدا کا چې دله دا شی واپس کو، دا دې ورته ولې نه ویلي چې دې کې فلانې عیب دی. زمونږ چې عیبدار څیز خرڅ شي و یار نن خو ډېره ښه دکانداري وشوه، د سره پکې چا څه ونه ویل او ټول مې ټانګه کړو، نو دا عزتمندو دا اوس بهادری ګڼل کېږي، خراب چیز خرڅول اوس بهادری ګڼل کېږي. بهرحال نو زمونږ مقصد دا وي عزتمندو د دې بیانونو چې یو مسلمان هر اعتبار سره مسلمان شي، صرف مونږ اعتبار سره نه، د دې ټولو اعتباراتو سره دا پوره. نو دې حوالې سره کله مونږ تاسو ته د مونږ مسله بیانو، کله د زکات بیانو، او کله د معیشت کاروبار بیانو، او کله د میراث بیانو. نن درته یو څو متعدد مسلې بیانو. یو مسله دا د عزتمندو بعض عوامو کې دا مشهوره ده، بعض عوامو کې دا خبره مشهوره ده چې کم انسان اودس کې وي او دا کپړې وباسي او بدن یې ښکاره شي وي د اودس ماتیږي، بعض عوام وایي دا، او بعض عوامو کې دا مسله مشهوره ده چې کم انسان په لوس بدن باندې چې بدن باندې کپړه نه بربند بدن باندې اودس وکړي وي د اودس نه کیږي، دا خبره مشهوره ده بعض عوامو کې. نو دا مسائل بعض خلکو کې مشهور دي چې دې طریقې سره اودس ماتیږي. دا یاد لرئ عزتمندو، دا اودس دپاره خپلې طریقې دي او خپل اسباب دي چې هغه اسباب وشي او هغه اشیاء موجود شي نو اودس ماتیږي. مثلا چا نه وینه لاړه شي وبهیږي، او د چا لوی بول وکړي، غټ بول وکړي، ډکې خولې سره الټۍ وکړي، اوده شي، بېهوشه شي، دې سره اودس ماتیږي. نو کپړې ویستلو سره اودس نه ماتیږي. دا د عوامو مسلې دي، ځان نه جوړې کړي. بعضې ښځې وي او بعضې قمقل شیخان او بعضې بوډۍ ښځې هغوی ځان نه مسلې جوړوي. موږ نه اکثر خلک تپوس کوي، موږ یو دا د ښځو خپل کتاب دی، د هغې نه دا مسلې کوي. وایي کوم کتاب دی؟ موږ یو کتاب البطن، کتاب البطن معنا ده کتاب الخیټه، یعنې د ځان نه دا مسلې کوي. یو کس ته چا ویلو چې کتاب البطن دی، هغه بازار کې کتاب کتوي، دا کتاب به کوم ځای کې میلاو شي دا کتاب البطن؟ موږ کتاب البطن مطلب دا د خېټې نه مسلې کوي، د ځان نه مسلې کوي. نو دې طریقې سره نو دا د ځان نه مسلې خلک دین ته را نږدې کول پکار دي چې هر عمل مونځ ته هغوی ته ګران کړي، جنازو ته ګرانه کړي، د زکات طریقې ورته ګرانې کړي، د حج طریقې ورته ګرانه کړي. حالانکه اوس سهولت والا دور را روان دی، د نبی علیہ السلام دور کې سختی وه، اوس سهولت والا دی. ولی الله ته پته وه چې دا خلک ناکامه خلک دي، کمزوري خلک دي، او دوی ناشکره خلک دي، نو دوی له سهولت زیات ورکړه، ګینې بیا هر څه پرېښي. نو دا سهولت د الله د طرف نه دی. نو دی وایي نه که چا کمیس وویستو اودس یې نه ماتېږي، که پرتوګي مو وویستو اودس نه ماتېږي. بعض وخت انسان کپړې بدلوي، اودس کې وي، هلته د جمع ټیم وي، دا بیا اودس کوي. نو چې اودس دی وي او په دې د عبادت نه وي کړی او بیا اودس کې دا اسراف دی. څه نه څه عبادت خو به پې کې که نه، یو 2 رکعاته مونځ پې وکړه او دغه شی قرآن پاک راواله او تلاوت پکې یو آیات وکړه، نو عبادت دې پې وکړو، بیا بل اودس وکړه که کې خیر دی. اسې اودس نشته. دغه شان عزتمندو که د چا بدن بربند شي نو دې سره اودس نه ماتي، کپړې بدلوي یا بل څه کوي، دې سره نه بدلي نه کوي.
یا بعض کسان وایي چې چا ستر کولو شي وي اودس یې مات شي. نه ماتېږي. ستر کولاول ګناه ده چې د پردې ځای نه وي، ګناه شته، خو که ستر دې کولاو شي نو اودس دې نه ماتېږي. اصل کې دا یو بله مسله ده، نو دا عوام هم نن سبا مولیان او مجتهدین ځان نه جوړ کړي، هغه مسله سره مونځ ماتېږي نو دوی دي کې اودس هم ماتېږي. لکه مثلا په مونځ کې د چا ستر کولاو شي او څلورمه حصې هغه اندام ښکاره شي نو د ده مونځ مات شو. نو بعضې عوامو سره ځان نه ملګري کړي، بس مړه چې مونځ یې مات شو اودس پې ماتي کړه، ځکه چې غټ پې ماتېږي نو وړوکې خو به پې خامخا ماتېږي. یو غټ تبرګی دی چې کاڼې پې ماتېږي وي لرګي خو پې خامخا ماتېږي. دا ستا خپل سوچ دی، دین خپل اصول دي، هغه اصولو سره بیا کې. نو مونځ کې چې سطر ښکاره شي، او سطر هم دې ته وایي چې د انسان د ګوټنې نه واله د نومه پورې دیزي کې درمیان کې کومه عضو مثلا پونډۍ څلورمه حصه ښکاره شوه، لاندې سامان یې څلورمه حصه ښکاره شو. بعضې سړی ښځانو پرتوک شلېدلی پته ورته نه نو بس که شاته نه ښکاره شوې نو بس مونځ دې مات شو. نو کله ناکله پرتوګونه هم چیک کوئ. او د ښځو ټول بدن چونکې سطر دی، نو د ښځو په بدن کې لاس کې خپه کې په هر اندام کې څلورمه حصه ښکاره شوه، د دې نه که کمه خیر دی بیا مونځ شوی دی. خو که څلورمه حصه مثلا دا لاس دی په څلورو حصو بیا تقسیم کړي د ښځې د دې نه لاندې مړوند نه لاندې، ځکه دا ځای د هغې په سطر کې نه دی داخل. نو دغه طریقې سره سر دې څلورمه حصې ښکاره شوه، خو ستا د نوم نه واله تر ګوټنې پورې که خېټه دې ښکاره شوه لاس دې ښکاره شو، دا د سړي په سطر کې نه ده. صحیح شو؟ نو دغې سره بیا مونځ کې فرق نه راځي. نو اودس بهرحال دې څیزونو سره نه ماتېږي. بعض پکې دا خبره کوي، وایي چې که د کوم انسان سطر چا ولیدلو وایي د ده اودس مات شي. ولې مات شي؟ وایي پته نه وي، بس خراب کار یې وکړو که نه. خراب کار په خپل ځای دی، اودس ماتېدل په خپل ځای دی. یو سړی چې خراب کار وکړي د هغې به ورته ګناه میلاویږي، او چې ښه کار یې کړی د هغې به ورته ثواب میلاویږي، خو هغه ښه کار خو یې نه خرابېږي که نه. صحیح ده؟ نو دې وجې نه که چا بې اختیاره بعضې کسان یې د جومات کې استنجاګانې کوي، او چې ښکته کېږي وروره او ټول کمیس ځان باندې اوچت کړي، لکه لامبې څه ته لامبې کوې استنجا کې، او اخوا دې خوا خیال کوه نن سبا خلکو سره کیمري دي. دغه رنګې ښځې په کورونو کې بره کورونو باندې ګرځي را ګرځي، خلکو سره نن سبا داسې کیمري دي چې میله پورې نیم میله پورې کار کوي. او دغه رنګې خلکو سره چې کوم دي دوربینونه دي، که چا د چا ستر ولیدو نو دا ګناهګار شو. بې اختیاره که نظر پرې وته ګناهګار نه دی، خو چې بار بار ورته ګوري ګناهګار دی، یا قصدن ورته ګوري ګناهګار دی. خو د دې کتونکي یا د ښکاره کېدونکي د یو اودس مات نه دی، دې سره اودس نه ماتېږي. امام شافعي رحمت الله علیه مسلک کې صرف دا یو مسله ده، هغه وایي که د چا اندام خاص نه بغیر د حایل نه بغیر د پردې نه بغیر کپړه پې نشته دی او لاس دې ترې ولګېدو یو اودس دې مات شو، زموږ امام صاحب وایي نه ماتېږي. هغه سره یو روایت دی، زموږ امام نفر رحمت الله علیه سره بل روایت دی. نبی علیہ السلام نه یو ځل یو سړی رالی ویل جی که زما د خاص اندام نه لاس ولګي نو اودس مې ماتېږي؟ نو نبی اسلام ورته نه، هل هو الا بضعة من جسدک، دا خو ستا د بدن یو ټوټه ده، نو کله د بدن د یو ځای نه لاس لګي کله د بل ځای نه لاس لګي. عبدالله ابن عباس ویل که د پوزې نه مې لاس ولګي او که دغه سامان نه، ویل دا یو شی دی. نو دې وجې نه په دې اودس نه ماتېږي. صحیح شو؟ خو بیا هم احتیاط کول پکار دی، ځان د خارښتي نه دي جوړول پکار. بعضې کسان خارښتیان یار کره 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 څه تې غواړې هلکه ځان نه دي کول پکار. به دې سخت به کم سړی چې عادت شو یو ځل په یو څیز باندې، تاسو ګورئ بعضې کسان یې که نه چې ناست دي دا خپه خوځوي، بس بیا چې هغه تلاوت کوي خپه خوځوي، داسې ده که نه، دا عادت شي که نه. اوس د چا سر عادتي سر خوځوي نو چې بیا خبرې هم کوي سر خوځوي. د یو غلط تکیه کلام او د یو غلط اشارې ځان نه دي عادت کول پکار. عادت هر صبر و عادت نه برو، جبل گردد جبلت نه گردد. غر د زینه اوی که وخوځېدو کیدی شي وشي، خو عادت نه بدلیږي. نو بعضې کسان خارښتیاني، دا یو بد عمل دی، نو هر ځای نه دي ګرول پکار. ټیک دی یو انسان باندې خارښ لګېدلی هغه هم پکاري چې سیټ ته شي، چې څوک را باندې خبر نه شي، څوک را تصویرونه باسي. او چې یو ځل د خارښ عادت شوي نو بیا به جلسه کې ولاړې، جرګه کې به ناست دی، سات پس به ځان ګرې
نو دی وجې نه عزتمندو غلط عادتونه ځان نه ویستل پکار دي. یو امام شافعي صاحب چې اودس ماتېږي مونږ یو هلته د اودس د مراد لاس وینځل دي، نو که کوم انسان غلط ځای وګرولو بیا دې لاس ووینځي خیر، خو اودس یې نه دی مات، اودس پکې نه ماتېږي. دا یو مسله شوې ده. دویمه یو مسله ده هغه میراث سره او د مال تقسیم سره تعلق لري. دا ټولې داسې مسلې دي چاته پیښې شوي دي او چاته را پیښېدونکي دي او چا پکې غلطې فیصلې کړي دي. په هرې مسلې کې به درې سوچونه کې که بالفرض دا مسله بیان شو او تا په ماضي کې په تیر شوي زمانه کې پاست کې د غلطې طریقې سره کړي، اوس به د هغې د اصلاح کوشش کوي چې څه وکړم، او یا که اوس درته را پیښه شوي نو د دې مطابق یې وکړه، او یا که نی مسله یاده که که آینده زمانه کې درته دا کار را پیښ شو نو دې طریقې سره به حل کې، نو هر حال کې د فایده ده. ځکه که ماضي دې حل نه کړه همداسې غلط لاړې جهنم سزا ده، د قبر سزا ده. او که اوس یې نه ټیک کې نو هم که دې حالت کې مړ شوې نو بیا هم سزا ده. او که مسله دې یاده نه کړه او آینده زمانه کې دې صحیح طریقې سره فیصله ونه کړه بیا خطا شوې. نو دې وجې نه عزتمندو مسایل غور سره اورئ. دلته د دې بیان فایده دی. تاسو یې کېږي د بار ملک دا مسافر مونږ ته دومره دعاګانې کوي، دومره دعاګانې چې چېرته مور او پلاره مونږ ته دومره دعاګانې نه دي کړي. ولې هلته علما نشته، یا شته د بل مسلک علما دي، یا وایي تاسو مسله وضاحت سره بیانوئ آسان الفاظو کې. زه کوشش کوم ډېر ګران الفاظ نه استعمالو، که ګران لفظ استعمال کړم د هغې معنا کوم چې خلکو ته صحیح طریقې سره پته ولګي. نو انشاءالله ستاسو دا کوم ماشومان چې دلته راځي او دا د جمعې مونځ له صحیح پابندۍ سره راځي او دوی یو کال دوه کاله رال نو انشاءالله دوی به ښه پوره علم زده کړي. صحیح ده؟ نو دې وجې نه اهتمام سره راځي. نو یو مسله دا د عزتمندو بعضې علاقې داسې دا قبایلي علاقې قبایلي علاقاجات والا داسې کار کوي چې کله پلار یې مړ شي یا څوک مورث هغې ته وایي چې د چا نه ته میراث الی، څوک چې مړ شو هغې ته وایي مورث، او دا چې کوم دې میراث الی دې ته وایي وارث. یو سړی مړ شو مرحوم مورث، پلار نیکه تره چې هر څه دی، نو قبایلي علاقو کې هر یو شی تقسیموي تر دې پورې چې مال جایداد او بعضې ځایونو کې هغه جنې هم تقسیمیږي، چې کومه ښځه پاتې شي هغه هم تقسیمیږي، او بعضې ځایونو کې داسې کېږي چې د هغه کم جاب و نوکري او ملازمت و هغه هم تقسیمیږي. نو آیا میراث کې به څه شی تقسیمو؟ ګوره څومره اهم مسله ده. که چا غلطه طریقه کړې ده درسته دی کی، که څوک نه آینده کې د دې خیال ساتي. ځکه موږ ځان ته مسلمان وایو او یو سړی ځان ته کامل مسلمان وایي. کامل مسلمان هم دې ته وایي چې د ده به مونځ هم صحیح، د ده به میراث هم صحیح، د ده به کاروبار هم صحیح، د ده به زکات روژه ټول صحیح. چې کله دې په یو کې فرق دی بیا ځان ته تیسمار خان مه وایه چې زما غوندې بل همچو دیګرې نیست، وایي زما غوندې بل نشته، موږ هر څه کې خیال ساتو. میراث نه هغه خو لا تقسیم کړی نه دی، خو نور هر څه کې خیال ساتو. 5 وخته مونځ کې جمع سره نه، جمع سره خو نه کوو، خو نور د هر څه خیال ساتو. روژه داسې سخته ورځ کې نه شي ونیولی، نور د هر څه خیال ساتو. نو هلکه هر څه خیال د هر څه څه شی دي؟ د هر څه وایي څه ته؟ دغه طریقه ده. زی په زی در کې سوری دی او ځان ته ښه روغ منګې وې، نه دا طریقه غلطه ده. خو ټیک د عزتمندو ټول ګناهګار یو، داسې نه زم ګناهګار یم چې ما ته د مسلې پته ولګېده زه به پې عمل کوم، چې تا ته پته ولګېده ته به پې عمل وکړي. نو آیا اوس څه تقسیمولی شي؟ جایداد تقسیمولی شي، تر دې پورې د مړي سپلی هم تقسیمولی شي، د هغه ټوپۍ رومال هم تقسیمولی شي. په دې باندې د ټولو رشته دارانو حق شته، د غټ نه واله وړوکي پورې چې د کوم شرعي وارث وي د هغه، او د دې نه علاوه د هغه په ښځه باندې د چا حق نشته. که هغه ستا ورندار ده، که هغه ستا چاچي ده، که هغه ستا مامي ده، که هغه ستا هر څه ده یا رشته دار، نو هغه ستا په میراث کې نه رسي. دا خو د جاهلیت طریقه ده. جاهلیت کې به ښځه هم تقسیموله، یو ورور به ویل زه دا مال علم او بل به زه د ورور دا ورندار علم. نه، دا خو څه ګډ ګډوری نه دی، او دا خو څه چیلی نه ده، او دا خو څه زناور نه دی. دا خو الله آزاد پیدا کړی دی.
څنګه چې ته آزادي ستا مور او ستا مور الله آزاده پیدا کړې وه دغه رنګې دا هم یو بنیادم دی الله آزاد پیدا کړی نو دې وجې نه عزتمندو دې کې سوچ کول پکار دي د هغې خپله خوښه ده که د خاوند ورور سره نکاح کوي یو زر ځله دې وکړي ښه خبره ده که هغه کور کې پاتې کېږي نو هغه هلک به د خپلو ورېرونو خیال هم ساتي د خورزیو خیال به هم ساتي او د دې به هم خیال ساتي ښه خبره ده خو لازم پې نه دي مثلا هغه شاته اولاد هغه نه دی خوښ او هغه بدعمله دی او هغه زه نه کوم نو په هغه باندې لازم نه دي د خپل پلار کور ته تللی شي ځان له بله رشته کتی شي نو دا به میراث کې نه تقسیموي او دغه شان نوکریم په میراث کې نه تقسیمیږي نوکری پاتې شو مثلا سرکاري ملازم دی پرایویټ ملازم دی او هغه پرایویټ یا سرکاري اداره وي چې موږ د دې کس یو کس په سرکاري جاب باندې د په ځای باندې لګو نو دا نورو ته وایي چې تا د کومه تنخواه میلاویږي دا د پلار په ځای تا ته میلاو شوه نو دا تنخواه موږ پنځه ورونه په پنځه ځای باندې بیا تقسیمې نه به دا چې چاته حکومت ورکړه او سرکار کم کس خوښ کو هغه د هغه کس ځان له حق دی د نورو ورونو پکې حق نشته دا یو مسله دی عزتمندو نو کاروبار نه دغه جاب نه تقسیمیږي کاروبار تقسیمیږي خو جاب نه تقسیمیږي ملازمت نوکری ځکه نوکری هغه غریب زی ټوله ورځ کار کوي او پیسې ته تالې ولي څه کاروبار خو نه چې تا ول پیسې پکې ورکړي چې هغه یې کوي چې تا له پکې څه درکړي نو دا عزتمندو بعضې کمزوریانې دي زموږ د دې خیال ساتل پکار دي دویمه مسله دا ده بعضې سرکاري ملازمین هغوی ته مختلف فنډونه میلاویږي فنډونه وي خو سم پنډونه وي ښه پنډ روپۍ ورته میلاویږي او په اردو کې ورته فنډ وایي او موږ ورته یو غټ فنډ وایو فنډونه وي آیا چې د یو سرکاري ملازم وفات شو د دا مختلف فنډونه دي فنډز دي د فنډز چې کوم رقوم دي پیسې دي دا به چاته میلاوي آیا دې کې د ټولو حصه ده یا خاص د بچو حصه ده یا خاص د ښځې ده یا خاص د مور او پلار ده چاله به ورکوو دا روپۍ یا په ټولو باندې د میراث په طریقه باندې تقسیم کړو ګوره دا اهم مسله ده دا هر چا په خاندان کې سرکاري ملازمین شته ډېر سرکاري ملازمین کرونا کې مړه دي او د هغوی مالونه لا پراته دي ابه تقسیمې څنګه تقسیمې بس یو وروره هلته بینک والا سره سرکار سره ځان له تعلق پیدا کړی دی او په هغې باندې ناست دی او په تمه دی چې ما خو د دې ورور خدمت کړی و ټوخېدو به ما سره به او ټولو ټوخو ما له د غوږ پردیش لولي په ټوخو باندې ولې دا پلانې فنډ بل له ورکم ښځې وایي ما یې خدمتونه کړي دي میتیازې به یې بستره کې کولې ما به صفا کولې زوی وایي د اسپتال منډې موږ والي دي فلانې یو څه بل څه وایي نو دا یاد لرئ عزتمندو فنډونه دوه قسمه یو فنډ داسې وي چې هغه د دې ملازم د تنخواه نه کټ کېږي هغه فنډ حکومت خپل طرف نه دله ورکوي لکه پنشن چې ورته وایي پښتانه م ورته وایي اردو ټولو ته پنشن وایي پنشن دا داسې وي چې دا د حکومت د طرف نه یو تبرع او احسان او انعامي دي ملازم سره نو کله چې مړ شي د هغې نه پس جاري شي کله په ژوند باندې ریټایر شي هغې نه پس ورته څه میلاو شي نو که ریټایر شو په ژوند ورته میلاو شو د مال دی چې څنګه پې کوي هغه د خپله خوښه خو که مړ شوی وي نو پنشن شو یا مطلب انشورنس د کړی وي بعض وخت کې انشورنس یې کړی وي نو انشورنس دا هغه روپۍ دي ګروپ انشورنس وي چې حکومت د کړی وي د پکې څه پیسې نه دي کړي د حکومت یا د ادارې د طرف نه د انشورنس شوی دی او د پیسو نه څه پیسې نه کټ کوي نو دا پیسې عزتمندو دا چې کله دا مړ شي دا بچا ته میلاویږي دا میراث نه دی ځکه دا د مال نه دی نو دا خو د حکومت مال دی نو موږ به حکومت په ثوابدید باندې د حکومت په رای باندې به دا خرچ کوو حکومت نه به تپوس وکړو چې ته دا پنشن پیسې یا دا کوم انشورنس پیسې چې تا د جمع کړي دي د د طرف نه ورکول غواړي دوی له نو چا له ورکول غواړي که هغه وایي چې دا صرف موږ د بچو له ورکوو او هغه بچو له ورکوو چې شادي شوده نه دي بس هغوی له دې ورکړي که حکومت وایي چې نه ښځې له هم ورکوو او بچو له هم ورکوو هغوی له دې ورکړي او که حکومت وایي چې د پلار له هم پکې حصه کوو پلار له هم دې ورکړي دا د هر ادارې او د هر ملک خپل اصول دي چې دغه فنډ حکومت چاله ورکول غواړي صرف اور صرف په اکا کسانو کې به دا تقسیمیږي د بل رشته دار پکې حق نشته دویم قسم فنډ هغه وي د دې ملازم سرکاري ملازم یا بعضې ادارو والا
چې هغه ګریجویټي فند ورته وایي او دغه جی پی فند ورته وایي، دا د دوی د تنخواه نه باقاعده کټ کېږي، دا د خپلې روپۍ دي او د تنخواه نه لږې لږې کټ کېږي او حکومت یې ځان سره جمع کوي. کله دا جبري وي، کله اختیاري وي، کله په زور کټ کوي، کله ورته ستا خپله خوښه ده که کټ کوې که نه ایسارې موږ سره پیسې که نه، خو بهرحال دا ته ایسارۍ دا پیسې. نو داسې فنډونه چې هغه د ده د پیسو نه کټ شوي، د تنخواه نه کټ شوي، هغه د ده دي. نو چې دا مړ شو د ټولو رشته دارانو دي، میراث دی. په دې کې به د میراث احکامات جاری کېږي. په دې کې به داسې بچي نه وي چې دا ځان له زمونږ دی، زمونږ پلارو نه، د ښځې هم پکې حق شته، هغه یې کونډه ده بس، او د پلار هم پکې حق شته، د دې سړي دا چې کوم مړ شوی دی، او د ده د مور هم پکې حق شته. بعضو صورتونو کې پکې د رور هم حق وي، بعضو صورتونو داسې وي چې د تره هم پکې حق وي چې کله خپل بچي نه یا خپل پلار نه نو بیا پکې د تره هم حصه را پیدا کېږي، او دغه رنګې د تره د بچو هم پکې کله حصه را پیدا کېږي بعض مالونو کې. نو دا مې د فنډونو مطابق درته دا مسله بیان کړه. دا یاد لري د میراث عزتمنو نازکې مسلې وي، او د میراث مسله قرآن پاک کې ډېره واضحه طریقې سره بیان شوي دي او احادیثو کې، او د صحابو زندګۍ کې او نبي علیه السلام او صحابو خپل تقسیم کړي دي. واضحه خبرې اتمه، څلورمه، شپږمه، نیمه، ډبل، داسې اسانې خبرې دي. بعض وخت کې ګورې موږ چونکې موږ مفتیانو ته سبق ښایو تخصص کې، هغوی ته بیا ډېر نازکې مسلې بیانو. اول موږ یو مسله ورته بیان کړله، مسله تشبیه به هغې ته وایي، د سراجي او نورو د میراث کتابونو کې ذکر شوی ده. کله ناکله کودی پردی ته میسه میلاویږي، نوسی وي که نه انسان، لور او زوی، د زوی لور ته بیا نوسی وایي، نوسی بیا د هغې زوی ته کړوسی، بیا د کړوسی نه پس هغې ته څه وایي کودی، د کودی نه پس بیا څه پردی. نوم یې پردی دی خو سته ستا نوسی. مثلا یو سړی مړ شو او هېڅوک یې نشته، نه زامن شته، نه نږدې لوریان شته، او نوسی ده، یو نوسی ده، نیم مال به نوسی علي، نیم مال به علي پوره، داسې طریقې سره. او بل مثلا د سړي تره دی، نور مال به هغه ولې لرې رشته دارانو کې دي. نو دې طریقې سره کله کودی پردی ته میسه میلاویږي، خو هغه هله چې قریبي رشته داران نه وي، چې قریبي رشته داران وي نو بیا لرې رشته دارانو ته ریسه نه میلاویږي. دا اصول پکې شته، خو مطلب دا دی په دین باندې ځان پویول پکاري. ښه کله ناکله داسې چلو شي، مثلا لور وي، نوسی وي او بله کودی ده، نو نوسی ته میسه میلاویږي، کودی ته میلاویږي. نیم مال به نوسی له ورکړي او شپږمه حصه به یې کودی له ورکړي، داسې حساب دی. کله ناکله داسې وي یو ځای کې نوسی وي او مثلا ستا دوه نوسی هم دي، یو د کړوسی ده، نو نوسیو ته دوه حصې میلاویږي، دوه ثلثان دې ته وایي، دوه حصې 2/3. نو د ښځو حصه اکثر 2/3 نه زیاتېږي. نو چې 2/3 ختمه شو نو هلته کودی ته څه پاتې نه شو. خو که د کودی نه پس تا پردی نوسې وي، پردی نوسې بیا هم کودی ته میلاویږي. داسې عجیبه مسایل دي. بهرحال دا ګران مسایل دي، خو چاته چې مسله را پیښه شي نو په کار دا دي چې هغه مفتي له یوسي او هغه ټول رشته داران ولیکي. خو اوس یو بله مسله ده، خلک دوکه دې طریقې سره کوي میراث کې، او موږ له هم د دې چل نه راځي. او زه حکومت ته یو درخواست هم کوم چې د دې یو هیله او یو طریقه زما ذهن کې راځي چې داسې طریقه وشي نو خلکو ته به میراث صحیح طریقې سره میلاویږي. طریقه څنګه کوي؟ تاله یو کس راشي وایي زما ورور مړ دی او بس موږ 5 ورونه یو، نور څوک نشته، بس مسله ورته ولیکي. نو بس مفتي عالم هغه 5 ورونو کې هغه مال تقسیم کوي، نور څوک نشته، خبره ختمه. چې 5 ورونه د چا خپل خپلوان نه وي، نږدې رشته داران، خو بس بیا ورونو ته میراث میلاویږي که نه، همدغه میراث خواره دي. نو هغه غلطي وکړي. کله ناکله هم د دې ورونو خور ژوند دی، کله ناکله داسې چلو شي مثلا د هغه سړي د بلې ښځې نه زوی ژوند دی، خو چونکې هغه ښځه دې تلي نو بس دوی وایي مړه بس هغه خو ځان سره هلک بوتلی دی، نو موږ پې څه کوو، هغه زموږ نه دی، هلکه ستا خو نه دی، خو د هغه خو زوی دی که نه چې څوک مړ شو. نو داسې غلطیانې کېږي. دې وجې نه حکومت له دا پکار دي چې د میراث مسلو کې پټوانیانو باندې دا لازم کړي چې بھئی کم کس میراث تقسیموي دا د نادره والا نه د رشته دارانو لیست راوړي. اسانه خبره. نو نادره والا سره ټول لیست پروت دي
چې لکه د وراره څوک دی فلانې څوک دی چې څوک مړ شي وي خلکو ډیث سرټیفیکیټ جوړ کړی وي نو د نادرا والا نه چې هغوی لیکل راوړي چې بھئی فلانې مړ شوی دی ښځې هم شته بچیم دومره شته او فلانې هم شته او فلانې هم شته دا یو طریقه ده خو زمونږ خلک داسې کوي چې کس مړ شي هلته ډیث سرټیفیکیټ نه جمع کوي د دې دپاره بار ملکونو کې دا سیستم کیدی چې زمونږ ملک لږ لانجې دي جوړېږي او یا داسې کول پکار دي چې کله مفتی او مسله ولیکي چې دا مال فلانی رشتہ دار کې دومره تقسیمیږي نو پکار دا دی چې پټوارینو باندې دا لازم کی چې بی دا د مفتی مسله د اوس د نادرا والا نم اټسټیشن د دې کیږي چې آیا د واقعي دا رشتہ داران دي که نور رشته که نه نو چې کله رشتہ داران واقعي د قی بیا د هغې مطابق تقسیموه ګینې اکثر سړی دروغ ووایي دې وجې نه موږ فتوا چې کله ورکو نو فتوا کې ورسره دام لیکو چې ورثا کی تحقیق مجاز محکمہ کرے د ورثاو تحقیق دی چې کومه حکومتي اداره دغه دی کې موږ ته پته نه لګیږي موږ ته خو داسې ویلي دي بل پکې موږ دا لیکلي موږ پکې دا لیکو بشرط صدق و ثبوت که دا خبره رښتیا وي او مسلمه وي او دروغ پکې نه نو دا مسله ده بل پکې دا موږ لیکو کذب بیانی کی صورت میں اس صورت مذکورہ صورت کے مطابق تقسیم نہیں ہوگی یا سائل خود ذمہ دار ہوگا کس بیانی کی صورت میں سائل خود ذمہ دار ہوگا کچا دروغ ویل نو موږ باندې ذمہ وار نشته دا په خپل ذمہ وار نو دا لانجی کونجی د میراث په مسلو کې راځي یو دا مسله شو بل یو اهم مسله د میراث یو ښځه مړه شي او داسې ښځه ده چې د هغې دا دویم خاوند مخکې یو خاوند کونډه ښځه وه او د هغې نه مثلا 2 زامنو بیا هغه خاوند وفات شو مړ شو شهید شو بیا د ښځې د عدت نه بعد بل خاوند سره نکاح وکړه او د هغې نه مثلا 2 بچي شو دغه 4 زامنې دي مثلا داسې کمې زیاتې پکې هر صورت کې کیدی شي یا نور جینکۍ شته نشته هر صورت جوړېدی شي نو د داسې چل کړی وي چې اکثر د داسې ښځې نه دا الکان هغه مخکینی کور خاوند والا ایساری داسې کار کوي که نه هغه د ایسار کوي دا خو زمونږ دي هغه هغوی ته ایسار شي دا جینۍ بل واده وکړي دلته نور بچي وشي سبا دا جینۍ مړه شوه نو د دې والی پرتې دي د دې مهر مال پروت دی او د دې دغه شان چې کوم دی نور مختلف څیزونه پراته دي اوس به دا چا باندې تقسیمیږي نو ټیک د دې کې د ټول نه اول نمبر حق د د بچو وي نو اوس په دې کور کې خو د دې 2 بچي دي که نه او په هغه زوړ کور کې هم 2 بچي پاتې دي نو د دې دا مال به 4 بچو کې تقسیمیږي چې هر څه هغې د بل خاوند نه ده خو د دوی مور خو ده که نه او دا مال هم د دې تقسیمیږي نو چې د هغوی دا مور ده نو د مور میراث انسان ته میلاویږي که نه که ته وایې چې اوس خو دا بل خاوند دی د دې نه بچي دي ټیک ده د دې بچو ته به هم میلاویږي داسې نه چې دې ته به نه میلاویږي نو د مخکیني خاوند بچو ته به هم میراث میلاویږي او د وروستني خاوند بچو ته به هم میراث میلاویږي نو که 4 لکه روپۍ وي او نور رشته داران یې نه او 2 زامن د مخکینی خاوند نه او 2 د وروستني نو 2 لکه روپۍ به هغوی له ورکړي 2 به دا والي دا به نه وي هغه خو موږ سره نه پاتې کېږي تا سره دې نه پاتې کېږي داسې خبره دا خو د پاتې کېدلو کرایه خو تا نه نالي یا ته خو سره پاتې کېدلو کرایه خو نه ورکې دا خو د خپل مور میراث علي او میراث داسې مال ته ویلی کېږي چې بې اختیاره انسان ته میلاویږي بغیر د څه کړاو نه انسان ته میلاویږي دا خو داسې مال ته ویلی کېږي نو بس ټیک ده که هغوی کړاو کړی که نه یا دې بچو د مور خدمت کړی هغوی خو نه دی کړی نه دی کړی میراث ورته میلاویږي څه خبره نشته نو دا بله مسله عزتمندو بل یو اهم مسله اوس د عزتمندو د دور مطابق یو جدید مسله ده او زمونږ او ستاسو ټولو سره د دې مسالې تعلق دی چا سره د دې تعلق شته هغه ته پته نشته چا سره تعلق شته پې ځان غلی کړی دی هغه مسله دا ده چې اوس په بازار کې بعضې ډاکټرانو او بعضې کسانو موږ ته میسیجز وکړو او معلومیږي چې دا خبره رښتیا ده د نشي یو جدید شکل راغلی دی آیس یو بدترین نشه ده چې هغه د انسان عمر کمی او جسمانی ساختې خرابی اخلاقی روحانی اعتبار سره سړی شرمی دا یو نشه ده د دې اوس جدید د ټافینو په شکل کې راغلی دي داسې وړې وړې ټافیانې دي مزیدار رنگ برنگی خسته خسته ټافیانې او شکل یې مزیدار دي او دا بعضو علاقو کې خرسیږي لګی دی بعضو بازارونو کې
نو عزتمندو خدا را خپل بچی د دین لعنت نه عزتمندو ساتي او په کومه علاقه کې چې چا داسې ټافیانې وکتلې او چا داسې سیزو کتو فوراً پولیس والا ته ویل پکار دي فوج والا ته ویل پکار دي او په دې ویلو باندې به تا ته ثواب هم ملاویږي دا د جهاد برابر دي د نشي خلاف کار کول دی باندې د جهاد ثواب ملاویږي تا ته نو دی وجه نه عزتمندو نشه ډیره بدترین جرم دی نشه او عزتمندو دا په ټولو دینونو کې او په ټولو ملکونو کې ناروا ده نشه امریکا مو ته ناروا وي او مسلمانانو په مذهب کې خو عزتمندو دا ډیر لوی جرم دی او قرآن پاک کې صریح آیاتونه راغلي حرمت علیکم الخمر تاسو باندې د نشي سيزونه شرابونه تاسو باندې حرام کړی شوي دي رجس من عمل الشیطان حرام هم دی ناپاک سيزونه دي ګنده سيزونه دي شیطانی سيزونه دي د دې نه ځان ساتئ او یو روایت کې راځي چې کوم انسان د نشي نه ځان وساتو دا د ډیرو سيزونو نه ځان ساتلی شي او یو روایت کې راځي چې کوم انسان نشه وکړه دا اکثر ګناهونه کوي نبی رسول الله یو ځل نسائی شریف حدیث ته مثال بیان او یو خزه ده هغه یو سړی گرفتار کړی دی مثلا او په زور په ګناه کوي 3 ګناهونه ورته مخې ته کېغوستل اپشن ورکو یو د بدکارۍ بل یو وړوکی ماشوم دی دغه د قتلولو او دریم د شراب څکلو دې کې ورته ویلي چې یو ګناه کې تا ته اپشن دی چې کومه ګناه کې وکړه خو یو به خامخا کې هغه سړی مجبوره دی نو هغه خپل ذهن مطابق ویلی زنا غټه ګناه ده او قتل غټه ګناه ده هغه داس چلو کو شراب یې وسکل نو چې شراب یې وسکل نو نشه شو د هغې نه بعد یې دا نور هم دواړه ګناهونه وکړل په ځان پوه نه شو هر څه دې وکړل نشه داسې سیستم نشه انسان بې غیرته کوي بس دا یاد لرئ او د پښتون لپاره دا یو خبره د ټولو نه لویه خبره ده پښتون بې غیرتي نه خوښوي باغیرته غیرتمند پښتون خوددار بهادر شملور داسې پښتون خوند کوي پښتون سره خو نشه بالکل نه خایي او پښتنو کې نشه ولې زیاته ده دا عالمي سازشونه دي چې پښتون طاقتور دی دا مضبوط دی د عقیده خانه دا په دین مسلک باندې ودرېږي په خور لور باندې دا غیرت کوي او دا شان په مال باندې غیرت کوي څوک د مال ته چې کوم دی څه نشي ویلی ځان پې وژني خو مال ونه نه ورکوي داسې په ټوله نور دنیا کې نشته او دا شهید کېږي خو چا نه ورکوي نو دې وجې نه عزتمندو نشه د بغیرتۍ والا چیز دی بعض کسان خدا یاد لري نشه انسان یکدم نه شروع کوي دته وایي کېنه بس پرېږده مړه اوسه نشه عزتمندو یکدم خلک نه شروع کوي یکدم خلک یې نه شروع کوي دا د دې پراسیس وي پراسیس مرتبې وي د دې درجې وي پهله چې کوم دی نشې والا کسانو سره کینی یار زه خو یې نه کوم که نه زه خو یې نه کوم دا اوله درجه وي نشې والا سړي سره بالکل مه کښېنه نشي والا سړي سره چې کینی دا داسې لکه چې سړی ډیران باندې کینی یو سړی چېرته تاسو لیدلی چې په ډیران ناست یو په پوزه کې مالوچ ورکړي چې مړه ماله خواس یم بوی نه راځي خیر دی که دلته ناست یم جانماز مې پې اچولی نه بیا هم بدګڼي وایي نه کښېنم یار دقه شان نشې والا سړي سره مه کښېنه دویمه سلسله کې بیا څه وکړي هسې یو کش خو راکه که نه یو کش راوالي دا یو کش نه دی دقه سړی راکش کي یو کش سره کش شي نو دی وجې نه دا یو کش خو راکه که نه مړه یو باندې څه چل کېږي او مړه زه خو سرګټ څکمه خو لاندې نه تېرومه فورا یې وباسمه او دا پکې رونه د ام والا ذایقه ده اوس په سرګټو کې هم دا راغلي دي او دا سټرابري ذایقې والا دی دا هسې دا د جینکو والا سرګټ دی نو دې وجې نه عزتمندو بیا سرګټ شروع کړي بیا سټرابري والا شروع کړي بیا په ورو ورو داسې ورپسې زیاتېږي بل اوس بیا ورسره نسوار کړي وایي مړه نسوار هم حرام نه دي نو په دې طریقې سره دا شروع کړي بیا په ورو ورو باندې ډک سرګټ نه یو کش ووایي یار نن مې صرف دا دماغ لږ کار نه کوي صرف د دې دپاره اس کم ډېر ستړي ملګري ته یو کش ووه بس په جاز کې به ګرځئ او آرام به دله درشي او تقاضا به دې وشي به داسې یو کش ووایي هغه سهولت ورته میلاو شي ظاهري نو عزتمندو بل ورځ بیا تبی بیا خپل سرګټ پیدا کوي بیا نورو له مشورې ورکوي نو دې وجې نه عزتمندو په دې د دې نه ډېر زیات خیال ساتئ او دا ډېر نبی اسلام کل مسکر حرام هر چیز چې انسان کې نشه پیدا کوي دا حرام دی بل ذکر راځي و مفتر او هر مفتر چیز چې د انسان بدن کمزوری کوي خرابوي ساخت دال شکل یې خرابوي دا هم حرام دی وایي دا هم نه استعمالی نو دې وجې نه
عزتمندو د دینه. او نبی علیہ السلام وی اخره کې به داسې سیزونه راشي چې هغه به وي شراب خو یسمونها بغیر اسمها، خلق به ول نوم بدل کی جی دا فلانه دی دا وکسی دی او عجیب عجیب نمونه او برانډي دی او فلانه دی او ډنګره دی نمونه ول بدل کی. دا شراب نه دی او دا د فلانی وبدي او دا د ډنګري وبدي. مال یو ځل سعودي عرب کې چا راکړ وای دا زړه سخت تړی شو ما وای دا د اوربشو وبدي. ما چې اوس کلی زر می تو کړل وای ونی څه شراب نه د اوربشو وبدي. مال هیڅ پته نه لګي ترشت ځکه اوربش ما نه دی لیدلی نه مې خوند سکلې دی هم څه پته چې دا ترشي وبوي ما شراب مې اوس کل کسو ویل دا یخي وبدي دې سره بدن صحیح کیږي او فلانه کیږي ډنګره کی تو مې کړي وای دا تعالی ډېر خدي مال بالکل نه دي خزانه. نو د دې وجې نه عزتمندو د دې شیزون نه ځان ساتئ. ډېر هلکان اوس په دې کې دي خو دا د حکومت ذمہواري ده. تاسو یقینو کې داسې ویډیوګانې شته پولیس والا لګې دي چې کوم دی د نشي شیزونه خرڅوي. په سنټرل جیل کې پولیس والا نیولې او دغه د پرتوګ نه او دغه د جرابو نه د نشي شیزونه راوستي. نو چې قانون والا کس قانون شکن شي، قانون ساز قانون شکن شي، نو چرته به چې کوم دی عزتمندو بیا امن راشي. چو کفر از کعبه برخیزت کجا ماند مسلمانی، چې کعبه کې کفر شروع شي نو بیا به سړی د مسلمانۍ د چا نه تمه ولري. چې پولیس والا فوج والا کس د قاتل ملګری شي نو بیا به د چا نه تپوس کې. د نشي والا له سپورټ سرټیفیکیټ حکومت ورکی، حکومت د شرابو سرټیفیکیټ او NOC جاری کی نو بیا به د چا نه تمه ساتي. یا خاص مقدار ګرځول حکومت د سړي لپاره جایز کی بیا به د چا نه تمه ساتي. نو الله رب عزت صحیح قانون راولي او کوم قانوندان خلق او کوم افسران چې د دې خلکو د دې شیزونو خیال ساتي او مخنیوي کوي الله دې د هغوی په امورونو او په بچو کې برکت واچي. ځکه زموږ د بچو خیال ساتي. اوس جنکو نشي شروع کړي عزتمندو نو ډېر اهم میسج دی دا اولېږي ټولو خلکو ته او پوی کوي په نو حکومتي ادارو له دا پکار دي چې دې تدارک وکړي. دیو شاعر وہی قاتل وہی منصف وہی شاہد ٹہرے، وہی قاتل وہی منصف وہی شاہد ٹہرے، اقربا میرے کرے قتل کا دعویٰ کس پر. ستاسو مړ شو نو چې کوم کس دله وجلی دی قاتل هم هغه دی، منصف او جج هم هغه دی او ګوام هغه دی. نو د خپل رشتہ دار تپوس به بیا د چا نه کې. نو چې ستا بچې او سپورټ باقاعده عزتمندو تاڼو ته او دی زینو ته دا شرابیان خلق او دا نشیان خلق بته ورکوي او افتواری ورکوي. داسې اورېدلي او داسې دي. نو دې وجې نه عزتمندو لږ خیال ساتل پکار دي چې دا به څه کوي. او مولا سړی چې لږه خبرو کې په منبر باندې اخوا دېخوا بس بل ورځ ګیر او دغه چې کوم د څیزونو د بندولو کارونه دي هغه نه بندوي څوک. نو دې وجې نه وہی وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. نو دا حالات دی وجنا عزتمندو کو حکومت یې کوي که نه کوي د خپلو بچو جبونه چک کوئ کله نه کله بین کوئ. نو چې دغه نشو او په لعنتو په دغه څیزونو باندې خو نه دي اوښتي. الله رب العزت زموږ او ستاسو آینده کل د نشو تماشو د دې څیزونو نه وساتي.